اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی او چې څنګه تاسو ته پته ده ما په پروګرام کې ډېر زیات اهم خلک راوستي اهم ملمان راوستي او په مختلفو ټاپکس باندې مو سره خبر کړ دي. داسې نن ما یو ډېر زیات زموږ چا سره په ډېر زیات اهم کس راوستی دی محمد علي شاه صاحب زموږ EDC یعنی ایډیشنل ډیپټي کمشنر دی. زموږ د ینګ جنریشن لپاره ډېر ښه انسپایریشن هم دي. موږ په دې نه سوالونه کوو دا جرګې څنګه اخ کړي دي. نو تاسو لو چې کس یو درخواست راولي نو لکه هغه به څنګه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو ډېر سمپل طریقه د ساده کاغذ باندې یو درخواست ولیکي خپله مسله پکې ولیکي چې چا سره د هغې مسلې مونږ ول هغه کسان راغواړو دلته کې دواړو پارټیانو خبرې وورو او د دواړو پارټیانو چې په کوم شي باندې کنسلټیشن وشي او کمپرومایز وشي نو په هغې باندې ولا په کمپرومایز بیس باندې فیصله وکړو نو هغې سره مونږ ته دا دغه شي چې خلک د عدالتونو ته تلو نه بچ شي. او مونږ اوسه پورې زه چې راغلی یم زما تقریبا 1.5 کال شو نو دې کې تقریبا آلموسټ 600 کیسز مونږ ډیسایډ کړي دي او ټول په کمپرومایز باندې دي. نو یو فیصلې خلاف هم نه چا اپیل کړی دی نه څوک عدالت ته تللی دي. او د دې مونږ دلته کې د الف خان شیرپاو صاحب چې دوی سره زمونږ کله ریډیو کې پروګرام یا نور داسې زمونږ فنکشنز دي چې هغې کې کوریج دپاره دی راغلي نو دوی د دې خبرې ګویي کولی شي چې مونږ په ریډیو باندې او په دې ټولو خپلو پروګرامونو کې خلکو ته بار بار دا اپیل کړی دی چې چا څه مسلې که هغه فیملی ایشوز وي که هغه ریونیو کیسز وي او که هغه مطلب دا چې مانیټري ډسپیوټس وي بټوین دی پارټیز نو هغه مونږ دلته کې راغواړو او هغه مونږ مطلب دا چې دواړه فریقین وورو د هغې کاغذونه وګورو او کمپرومایز بیسس باندې د هغې فیصله وکړو. نو شکر الحمدلله مونږ له چې څونه کسان راغلي نو ټول ډېر مطمئن دي او د مونږ د 400 د څومره خلک چې دي نو هغې ټولو ته مونږ مطلب دا چې اویرنس ورکړی دی په ټولو تحصیلونو کې په کلي کچېري کې چې د چا څه مسلې موسټ ویلکم ډیوټي اورس کې تاسو هر وخت راتلی شئ یو سمپل اپلیکیشن باندې به مونږ کاروایي هم کوو او بیا مونږ واپس چې کوم دی نو هغې ته اطلاع هم کوو او هغې له چې کوم دی نو مونږ په تاریخ باندې هم هغې پسې اطلاع کوو په ټلیفون باندې راغواړو. نو ډېر زیات سمپل دی او مونږ هیچا د هېڅ دغه هم نه دی کړی چې څه قسم د چا مسلې لکه مونږ څه پکې کلاسیفیکیشن هم نه دی کړی چې څه قسم ایون که د چا د تنخوا مسلې هغه هم دلته راشي مونږ متحرکه محکمې ته چې کوم دی نو سوال جواب وکړو کسان راشي مونږ ته نو د تنخوا مسله مونږ دلته کې چې کوم دی په کمپرومایز باندې حل کوو او ایون چې کوم دا پرایویټ استادان دي او هغې له چې کوم دی خپل انسټیټیوشن چې کوم دی تنخوا ورنه کړي یا د هغې څه بینفټس هغې سره په اګریمنټ کړي او هغې ته میلاو نه شي هغې دپاره هم چې کوم دی نو مونږ هغه خلک راوغواړو دلته کې ایون د پنشن مسله چې کوم دی د باچا خان یونیورسټۍ کې د یو زنانه وه د هغې د پنشن مسله وه مونږ مطلب هغه زنانه هم راوغوښتله باچا خان یونیورسټۍ والا اکاونټس برانچ والا هم راوغوښتل او هغه هم خدای پاک مسله حل کړه مونږ پکې لیټر وکړو ډیسیژن هم پکې وکړو او په کمپرومایز باندې نو داسې چې کوم دی نو زمونږ هغه نن هم 100 کیسونه چې کوم دی فیصله شول. نو ډیلی تاسو ډېر مننه چې تاسو راغلې او زمونږ انټرویو دپاره دلته کې مونږ سره نشست وکړو او ستاسو په دې وساطت باندې زموږ د دفتر چې کوم زموږ اویرنس سیشن دی نو هغه به انشاءالله عوامو ته ورسیږي او مونږ ریپیټډلی کوشش دا چې زموږ د دفتر چې کوم فنکشنز دی زموږ چې کوم اکټیویټیز دي دا مونږ مطلب دا چې منتلی بیسس باندې چې کوم دی خپل افسرانو سره هم شیر کوو او زموږ کوشش دا چې 400 کې په ګوټ کې په کور کې دا دغه ورسي چې دلته کې داسې یو دفتر شته دی چې په کوم کې هر قسم مسلې حل کېدی شي. ماشاءالله دی تاسو له ډېر زیات ښکلی سپیچ درکو او د ستاسو دعاګانې دي دا دومره دی ټیک شو دی تاسو کو پته نه زه به تاسو هم دي د بیمارۍ نه تېر شوي دي او ستاسو دعاګانې چې شفا ولا ورغړل شو څنګه تاسو ته دی وې چې دی د هر قسم مسلې حل کړي دي او حل کوي به انشاءالله او د حق مرسته کړي د حق به کوي انشاءالله. نو ډومبۍ خبره چې د ستاسو حق مرسته کوي بل مونږ به ټول نه پهلې د الله پاک شکریا ادا کړو چې مونږ له دومره ژوند راکړو چې مونږ د انټرویو والو بیا به مونږ د زموږ خپل د ایډیشنل ډیپټي کمشنر هغې والو شکریا ادا کړو چې مونږ له دومره ټایم راکړو چې مونږ د هغې نه سپیچ والو. نو دی د ستاسو دپاره ډېر زیات ښه انسپایریشن دی کو ژوند انشاءالله زه به تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله والسلام.